په دی باندې. او دلته کې بیا مفسرینو یضربون فی الارض واخرون یضربون فی الارض، په دې کې مفسرینو تجارت څخه خبرې لیکلي دي او په هغې کې لکه د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول لے وی ایما رجل جلب شیئا الى مدینة من مدائر المسلمین صابرا محتسبا فباعه بسعر یومه کان له عند الله منزلة الشهداء. وی ګوره چا چې سودا راوړه د مسلمانانو ښار ته، د مسلمانانو کلي ته، یو ځای نه لړ او سودا یې راوړه تجارت په نیت باندې د مسلمانانو کلي ته راوړه چې تجارت به پکې وکم. خدای ونه ویل چې نن ارزان نه خرڅوم، نن مې ارزان راوړی او بیا شپه به خرڅوم یا به سبا له خرڅوم، دا یې ونه ویل، بلکې په حق قرض مناسب ګټه پکې وکړه، خرڅ یې کړه، دله به الله د شهداو اجر ورکوي، دله به الله د شهداو عمر اجر ورکوي. او دارنګې د بعضې سلف صالحینو نقل لی چې یو تجارتی او هغه چې دینو کشتۍ کې صدانې واچولې او روان شو بصرې ته، چې بصرې ښار ته دا وړم دا دانې به ځان له خاص کم تجارت به پکې وکم. او دغه عالم ورته دا د یو عالم وکیل و، یو کس دی ورته ولیکل او وکیل هلته چې کم کس په بیع باندې وکیل مقرر کړی چې دا خرڅ کا، نو هغه ته یې ولیکلو چې بیع الطعام یوما تدخل البصره، بس په کوم ورځ چې دا تجارت دا مال دا غنم را ورسیږي نو بس په دغه ورځ یې خرڅ کا، یعنی ذخیره اندوزي مه کوه، په دغ قرض باندې به یې خرڅ کړي او سبا ته به یې نه پرېږدي. نو چې کله دا مال هلته ورسېدو بصرې ته، نو تجارتیانو ورته وویل ویل یاره که تا د جمعې ورځې ته وروستو که دا مال خرڅ کړو نو جمعې په ورځ به ستا ډېر ګران دا مال خرڅ شي، نو تی نن مه خرڅوه او جمعې په ورځ به یې خرڅ کړئ. دا وکیل چې دی نو د جمعې ورځې ته مال وروستو کو جمعې په ورځ به یې خرڅ کړئ، هغې کې ډېره ګټه وکړله. نو دی عالم ته خط راولېږه چې دومره ګران ګران خرڅ شو. نو دی عالم چې دی دو ورته واپس ولیکل چې ما خو تا ته ویلو چې دا به په دغه قرض باندې خرڅې، ذخیره اندوزي به نه کې، دا نن سبا مصیبتونو څومره دا دینه جوړ دي، ذخیره اندوزي به نه کې. نو دی عالم ورته ولیکل یا هذا انا کنا قنانا بربح یسیر ما سلامت دیننا، اے سړیا ما خو په لږه ګټه باندې صبر کړو د دې دپاره چې زما دین سالم پاتې شي، دین مې سالم پاتې شي، ګټه دې لګي خیر دی ښه د دین فکر. وقد جنیت علینا جنایتا، او تا خو ډېره غټه ګناه وکړله، ګناه دې دا وکړله چې تا مال حصار کړه د جمعې ورځې پورې، دا خو ته چې دی نو ذخیره اندوزي دې وکړله. نو فاذا اتاک کتابی هذا فخذ المال وتصدق به علی فقراء البصره، بس وی کله چې تا د زما دا حد ورسېږي نو دا څومره ګټه چې دې کړې دا ټول د بصرې په خلکو باندې صدقه که غریبانانو باندې، زما دا پیسې نه وي پکار چې تا ذخیره اندوزي کړې ده هغه ته مال راړې دا ګټه الله به مې پرې راونیسي، وی دا به بالکل مال نه راړې، دا د بصرې په خلکو باندې صدقه کړه. بیا وی عالم لیکل ولیتنی انجو من الاحتکار کفاف الله علی ولا علی، ارمان یا الله دا څو ورځې چې ما احتکار ذخیره اندوزي کړې وه الله ستانه اجر نه غواړم، خو یا الله په دې صدقه زما صرف ګناه معاف کا چې دا ذخیره اندوزي کومه شوې ده، الله زما صرف ولیتنی انجو من الاحتکار کفافا لا علی ولا علی، الله چې مالم سره نه کې خو چې ستا مرمنې څه جرم پاتې نشي. دا نن سبا افسوس په هغه مسلمانانو باندې چې صرف مونځ ته اسلام وي، صرف زکات ته اسلام وي، او صرف بس چې دینو تندي تورولو ته اسلام وي، نور د اسلام د رګ نه خبر نه دي، اسلام د خوی نه خبر نه دي چې اسلام ما ته څه وایي، قرآن حدیث راته څه وایي. او بس چې دی دا مهنګاوي جوړه که په خلکو باندې هر یو چې ذخیره اندوزي کړی چې کله به دا سیز ګرانېږي زه به خرڅوم، چې نن خرڅېږي، نن تا بس نن راورسېدو، نن د مسلمانانو ضرورت دی، په دې ورځ یې خرڅوه، مناسب ګټه پکې وکړه. نو خامخا به یې 2 میاشتې ایثار کړی، کال به ایثار کړی، نو په مسلمانانو به ګراني راشي او دی به هم چې دی نو قبر کې ډډه لګوي. هاي الله، نو دا وی الله وی اجر رالنا کې الله خو چې ګناه رمنې پاتې نشي، هغه ټولې پیسې صدقه کړې، خو یا الله د دې نه یېرېږم چې بیا هم رمنې ګناه پاتې نشي. څه دې خیال دی په هغه خلکو باندې؟
چې هغه ټول عمر په ذخیره اندوزۍ کې د هغوی تېرېږي. د الله دپاره ګټه کوئ، مناسب ګټه کوئ، ذخیره اندوزیانې مه کوئ. دا ډېر غټ جرم دی او چې دی نو ډېر لوی د الله رب العزت په دربار کې ډېر غټ جرم دی. دا هاي الله. دارنګې دلته کې امام قرطبي لیکلي دي وای دا واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله ویسوى الله تعالی فی هذه الآیة بین درجة المجاهدین والمکتسبین المال الحلال للنفقة على نفسه وعیاله. وای الله رب العزت په دې آیت کریمه کې د مجاهدینو درجه اول مکتسبین المال الحلال د هغه خلکو چې هغه کسب د مال حلال کې ځان له حلال مال ګټي، حرام نه حلال ګټي، للنفقة على نفسه وعیاله د پاره د دې چې په خپل ځان به خرج کم، په خپل اهل او عیال به خرج کم. نو فکان هذا دلیلا على ان کسب المال بمنزله الجهاد. وې دا په منزله د جهاد د چې وسړی ځان لا د رائے دا چې وسړی ځان له چې دینو مال حلال ګټي او په صحیح طریقه باندې، لانه جمعه مع الجهاد فی سبیل الله. ځکه الله دا د جهاد فی سبیل الله سره جمع کړی دی، جهاد فی سبیل الله سره جمع کړی دی. نو بهرحال د کسب حلال د دې ډېر لوی فضیلت دی، خو شرط پکې دا دی چې کسب یو حلالي. دویم دا چې د شریعت د اصولو برابري، صرف د پیسې د ګټلو لالچ نه بلکې د شریعت د اصولو برابر انسان کوي. پاغي کې چې دین ناروا سيزونو نه خرڅي چې کم ناروا دي، دارنګي په صحیح طریقې باندې تجارت کوي چې بس مناسب ګټه باندې صبر کوي. دانه چې اوسې چې په سله راوړې خامخا چې دین په 500 خرڅوا، نو کم از کم د کراهت نو خالقي نه کنه کتوا چې ستاسیز دي نو ټیک ده، خو لیکن شریعت خو تعالی دومره اجازه نه ورکړي دا ناروا کیږي. په شي کنه مناسب ګټه پکار ده، مناسب. بل دا چې د مسلمان سره یو قسم له احسان په تور باندې کوا، د غریب خیال پکې ساته چې دنه یو انسان د داغه وسنه کې تا ته مجبور اخکاری داغه سره پکې چې دنه احسان کوا. دارنګ چې دنه تا تجارت کو تا دومره وګټلې نو پاغي کې سنا سه حصہ چې دنه صدقه کوا د الله رب العزت په لار کې. طالب الله دې ډېر برکتونه چې الله به ډېر مصیبتونو نه ساتي. نو بهرحال چې دنه د کسب حلال هو جدا اصول ني او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای التاجر الصدوق مع النبیین والشهداء والصالحین. رښتینه تجارتی هغه به الله رب العزت چې دینو د شهدا او سره صدیقین او د انبیا او سره پاسي چې رښتینه تجارتی. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تلړو اول تک یو کس چې دینو هغه غنم خرڅول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاس دن کاږي کې چراوی واستن لاندې په کلم دغه نو مبارک وچو. نبی علیہ السلام ورته ما هاذا یا صاحب الطعام دا سدي اې د دانو مالک دا سدي کړی دي او ورته دا الله رسول دې ته باران رسیدلو او باران سر دا لاندې لامد شي دي. نبی علیہ السلام ورته په هل جعلت فوقه دا لامد دي په برکول ولنا نن سبا ټول دا شری کنه دا لامد دي په برکول ولنا چې خلکو ته پته لګیدلې وا. بیا نبی علیہ السلام فرمای من غش فلیس منا. چا چې ملاوټو کو دا زمانہ نه دی. یو طرف ته خو فضیلت دی خو بل طرف ته ګوره چې څومره درجه اوچته ده نو دومره احتیاط هم لازمی دی. یو د سیکل ډرایور دی پوه شئ کنه که هغه احتیاطونه کې خو معمولی او بګریږي او بګریږي او بل چې نو غټ گاډي چلای نو که هغه احتیاطونه کوم ته وای وکړي او بل جاز چلای نو که هغه احتیاطونه کو ځنې خلک بګری. نو چې څومره مرتبه لوي ته دومره احتیاط لازمی دی. تجارت چې څومره فضیلت راغله د بشریت کې نو دومره احتیاط هم ور سره د دوکي باندې کې چې خصيص د بارکه لاندې چې نو بیکاره چا وګورئ. مونږ او تاسو چې دینو د الله نه لوی مرتبه واړو، زمونږ او تاسو ایمان دومره کمزور دی دومره کنه چې یو کس سره ټماټر د کې خیال دې بدل شکنه لاندې به کې خامخ پاچونی. دا زمونږ او تاسو دین اسلام دی. په ټماټر وکم چې زمونږ او تاسو 1 کیلو ټماټر چاله خالص نشو ورکولای، نور خلال لري پرېدا. مونږ او تاسو تمه کو چې کسب حلال کو مال به الله اجر راکړي. مونږ او تاسو اجر پدې کې پیژنو موږ خېټه ساتو دې باندې الله اجر درکړي خو په صحیح طریقه دی. هاي الله. واخرون یضربون فی الارض او سنور کسان سفر بکې پزمکه کې ابتغون من فضل الله طلب بکې د فضل د الله نه. واخرون یقاتلون فی سبیل الله درې مټلا. واخرون یقاتلون فی سبیل الله او سنور کسان یقاتلون فی سبیل الله جنگ بکئی پلار دا اللہ کی یعنی مجاہدین بم پتاسو کی مجاہدین بمی
نو کاغی منیم قیام اللیل پرشی ټوله شپه نیمه شپه یا درېیمه حصه نو بیا به سهار حمله څنګه کوي، حمله به په دشمن څنګه کوي. نو دې د وجې نه تخفیف راغی. فاقرؤوا ما تیسر منه، نو بس لولئ تاسو هغه چې اساني د قرآن نه تاسو ته. واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، واقیموا الصلاة او قائم کوي منځو، پرځي مونځ به خامخا کوي. واقیموا الصلاة قائم کوي منځو، داسې نه وایي ښه چې مونځ کوئ ښه، بلکې الله وایي اقیموا الصلاة مونځ قائم کوي. قیام د صلات چې دی سره د داغې چې څومره لوازمات دي د هغې سره قیام ټیک شو. اودس په صحیح طریقه باندې، مونځ په صحیح طریقه باندې، د فرایضو خیال ساتل، د واجباتو خیال ساتل، د سننو خیال ساتل په داسې پورا کامل. او ګوره نه که ناقص مونځ نه وي، ناقص مونځ لکه یو انسان چې دی نو مونځ کوي خو لیکن چې دی رکوع یې وکړه بره کېږي نه، پوه شوې که نه، بره کېږي نه د رکوع نه، او ډایرکټ سجدې له ځي نو څوک وایي چې دا مونځ کېږي. زمونږ او ستاسو بره کېدل نشته، بس زمونږ او تاسو مونځ نه ځان پې نه خلاصو په مونځو د الله د عذاب نه، ذمواري نه بلکې ځان ته خلاصو. نو ځان خلاصولو باندې نه کې قیام، اقیم الصلاة قائم کوي مونځ، قائم کوي مونځو. او قیام د صلات دې ته هم نه ویلی کېږي چې ګینې مونږ او تاسو اذان وشو بس که د چا خوښه د مونځ به وکړي، چا خوښه د نه به کوي، دې ته قیام الصلات نه ویلی کېږي. پوه شي اقیم الصلاة چې اقیم الصلاة باندې عمل ال راشي چې الله اکبر الله اکبر اذان وشي، ټول خلق چې خپل کار تجارت پریدي او راشي اقیم الصلاة مونځ قایم کړي، نو په معاشره کې د قیام الصلاة اثر دا دی. اقیم الصلاة دې ته ویلی کېږي. وآتوا الزکات ورکړئ زکات، واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض ورکړئ الله ته قرض ښایسته. واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض ورکړئ الله ته قرض ښایسته. قرضا حسنا ما قصد به وجه الله تعالی خالصا من المال الطیب. قرض حسنا هغې ته ویلی کېږي چې چاله ورکړي خالص د الله رضا دې پکې مقصودي او د حلال مال نه دی ورکړل، نو قرضا حسنا. واقرضوا الله قرضا حسنا، قرض ورکړئ الله له قرض حسنا. وما تقدموا لانفسکم من خیر، او هغه چې تاسو مخکې ولېږئ د پاره د خپلو ځانونو من خیر د څه خیر نه، د څه خیر نه، نو تجدوه عند الله سمال من خیر د عبادت نه. دارنګې هو من خیر د خیر نه مراد مال دی چې مال دی الله رب العزت ته ولېږه مخکې. دارنګې ما تقدموا لانفسکم من خیر د نیک عملونو نه، نو تجدوه عند الله وبمومئ دا د الله سره، وبمومئ اجر د دې د الله سره. هو خیرا دا الله تعالی ډېر غوره دی، هو خیرا دا الله تعالی ډېر غوره دی. و اعظم اجرا او ډیر لوی دی د جهاد د اجر نه، اجر هم په الله رب العزت ډیر درکړي. هو خیرا هو خیرا مما ترکتم وخلفتم، هو خیرا مما ترکتم. ګورئ دا ډیر بهتر دی هغه مال چې باقی تاسو کو، یعنی صدقه دې ورکو کم باقی پاتې شو، زکات دې ورکو نو باقی خیسته شو. و اعظم اجرا او کم چې دی ولګاو نو هغه اعظم دی د پاره د اجر چې باقی پاتې شو نو هغه بهتر شو، او کوم چې اولېږه الله دې ورکړو نو هغه اعظم د اجر شو. هو خیر دا ډېر غوره دی، هو خیرا دا ډېر غوره دی. و اعظم اجرا او لوی دی په اعتبار د اجر سره. واستغفر الله بخنه غواړئ د الله رب العزت نه، ان الله غفور رحیم. یعنی دا نه چې مونځ دې وکړو زکات دې ورکړو د شپې الله ته ودرېدي او بیا د وحي انتظار کې که خیري چې دین والجاهل اذا صلى رکعتین بیان ته جوړه ځان ته لوی لوی ګوري چې هلکه د پېشمني ټیم کې خدا سپیسم غاپي او د پېشمني ټیم کې خدا چرګانه موازونه کوي سار بیا خلکو ته وایي نه واستغفر الله د الله نه استغفار غواړه، د قبولیت سوالم کوه، کمې کوتاهۍ شي ډېر لوی عمل دی چې الله یې قبول کړي. واستغفر الله بخنه غواړئ د الله نه، ان الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخونکی مهربان دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. الله رب العزت موږ ول سمار در الله موږ ټول دمه توفیق نصیب کا. الله رب العزت اسمر مسلمانان رونا دا درس ته قرآن مجید اوریدل ته کې ناست مینو محبت ورسره کې الله دې ټول سره مینو محبت وکړي. الله دې موږ تاسو ټول ته د قرآن او سنت پوهه نصیب کړي. الله رب العزت دې د قرآن او مجید په وسیله باندې زموږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت دا ویل اوریدل په خپل دربار کې قبول کړي.
الله دې موږ او تاسو د ریا او د تکبر نه وساتي. الله رب العزت چا څومره شرعي حاجت دي الله د خپل دربار نه پوره کړه. الله دې زموږ او تاسو آخره خاتمه په ایمان کړي. الله دې موږ او تاسو د عذاب قبر نه او د عذاب د جهنم نه وساتي. ربنا تقبل